جواب دی وبالله التوفیق چې مونږ کول په مقبره کې او د قبرونو په خوا کې او سجده لګول الته او دعاګانې غوښته د قبر په خوا کې او قبرونه ښکلول دا یو ناروا کار دی او دا ذریعه ده د دې چې انسان شرک ته ورسي لکه دې وخت پورې لا شرک نه دی شوی تا رسولی شي شرک ته په شریعت کې داسې ډېر کارونه دي چې هغه د دې د لاسه منع شوي دي چې د هغې نه دروازه کولويږي یو بل غټ حرام کار ده نو اوس یو سړی د هغه دا وایي چې زه په مقبره کې مونځ کوم د الله دپاره حالانکه شریعت منع کړی دی چې مقبره کې مونځ نه کوي نو چې یو سړی په مقبره کې مونځ د الله دپاره کوي نو بیا ولې منع جواب دا دی چې کم سړی د قبر په خوا کې ولاړې مونځ کوي او د قبر په خوا کې دعا غواړي په جومات کې نه غواړي په جومات کې مونځ نه کوي نو غالبا خبره دا ده چې د دې سړي په زړه کې د دې قبر په باره کې څه شتي اسې د جومات نه دی پرېښودی چې تله د قبر د پلاني صاحب د قبر په خوا کې دی ولاړی دعا غواړي صحیح د دعا د الله نه غواړي اوس دې پورې موږ وایو چې دې شرک درجې ته لا نه دی رسېدلی د دعا دې د الله نه غواړي سجده م الله ته لګوي مونځ هم د الله دپاره کوي خو دې قبر له چې دی ځي نو په دغه ځای کې څه چل دی نو ځکه به دې هلته دا کارونه نه کوي او په رسول صم پسې چې یو صحابي راغی یا رسول الله زه د الله دپاره اوښانه لالومه په پلاني علاقه کې رسول صم ورته هلته د جاهلیت په وخت کې څه میله خو نه لګېده د دې مشرکانو څه عبادتونه رسمونه رواجونه خو هلته نه کېدو نه یا رسول الله نه کېږي چې نه کېدو بیا صحیح ده ګور اوس دې د الله دپاره د اوښانه لالئ خو رسول سلم منع کو که هلته چېرته داسې کار د مشرکانو کېږي نه ته به نه ځې او که نه کېږي بیا صحیح ده دا ولنۍ مسله شو ښه که دې د مونځ والعیاذ بالله د دې قبر والا دپاره کوي او د سجده هغه ته لګوي او د هغه نه یې قبله جوړه کړي او د هغه نه د دعاګانې غواړي نو بیا خو په دې کې شک نشتی چې دا کفر او شرک دی او انسان د اسلام نه خارج کوي او غالبا خلک چې دې درګاهونو ته ځي او دې دربارونو ته ځي او دې قبرونو له ځي زموږ په دې ملکونو کې زموږ په دې علاقو کې هغوی هم د دې بابا نه غواړي هغوی د سجده م ده ته لګوي هغوی قبلم د قبر ګڼي او موږ په خپلو سترګو باندې په مسجد نبوي کې لیدلي دي چې هغوی د رسول صلی قبر ته مخ کړی او قبلې ته شا کړي او دعاګانې غواړي او منځونه کوي په منځونو ما لیدلي نو اوس قبله ګوره کم طرف ته ته ولاړ کم طرف ته نه وي زموږ د قبلې سره څه کار دی زموږ کار خو د قبر سره او د صوفیه او قبر پرست خلک د دوی ټول دین د قبر په خوا شا کې تاویږي راتاویږي بس په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث ته د عایشه رضی الله عنها وی چې رسول صلی دا خبره کړې ده فی مرضه الذي لم يقم منه په هغه بیماری کې دا خبره کړې چې دا غین رسول صلی الله پاسېدلی نو یعنی دنیا نه تلو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الله لعنت دی په يهود او په نصارو باندې د پیغمبرانو د قبرونو جمعتونه جوړ کړیو نو د قبر نه جمعات جوړول دا نه دی په قبر کې دنه جمعات جوړ کړي د قبر نه جمعات جوړول دا نه چې د غیب خوښه کې منځونه کیږي ولته میلي لګي ولته دعاګانې غواړي نو رسول صلی الله علیه وسلم په لعنت ویلي عائشہ رضی الله عنها ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا وی کدا یې نه وای کنه نو د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر بم نه ښکارې خدای دې رسول الله سبحانه وتعالى پټ وساتو چې د دینم خلکو جمعات جوړو او کدا قبر کولا وې او زمونږ د خلک وې دا کوم چې د قبرونو وبرونو سره محبت ډیر ساتي او د صوفیه څه خیال دې قبر سره سي چل کو نو دې د لاسه دا کار چې دا حرام دی دغه شان شریعت د دینم منع کړی دی چې قبر په خول په قبر باندې لیکل کول په هغې باندې آبادي جوړول هغه ښایسته کول د دین شریعت منع کړی دی نو قبرونه چې زما ټول ته نصیحت دی چې قبرونه هغه قبرونه جوړو چې هغه اسلامي او شرعي قبرونه یو لیش چې دا قبر د ځمکې نه اوچتي د دې لپاره چې صرف پته لګي چې دا قبر دی او خاورې په واچو له پاسه به کاڼي واچو چې دا قبر لږ مضبوط او خبره ختمه شو
مخې ته د قبر دننه څنګه دی دا اهمه مسله ده او هغه ښایسته کېږي او بدیږي د دې انسان په عمل سره. نو که ته یو سړی روالې او په مدینه کې ښخ کې او په مکه کې ښخ کې او د ده عقیده خراب په یو د ده عمل نه هېڅ فایده وله نه ورکوي او چې عمل یې که نه او زناور یې وخوري او د زناورو د خېټې ته لاړ شي الله سبحانه تعالی به یې جنت ته بوځي. نو دا اهمه مسله ده. د دې نه بعد بیا په دې سوال کې دا مسله ده چې هلته دوی لاسونه ښکلوي د دې مولیانو او پیرانو د دې څه حکم دی؟ جواب ده چې دا کم چې موږ یې نو هغوی صرف لاسونه نه ښکلوي بلکې سجدې ورته لګوي او ټیټېږي ورته دا ټیټېده دا سجدې لګول دې کې هېڅ شک نشته چې دا حرام کار دی او سجده د عبادت لپاره لګول دا کفر دی انسان د اسلام نه وباسي. او تاسو به ډېرې ډېرې نه سبا دا ویډیوګانې چلیږي دا خپې وله ښکلوي یو شی به نه به یې ګیرې نه به یې برید او بس ځان نه به سم دغه جوګې تسبیح ورته په لاس کړي نور ورته به قدمونو کې پرېوځي دا ولي الله دی. که سړی څومره به اوچت شو هغه ته سجده لګول هغه ته ټیټېده د دې نه شریعت منع کړې ده. لاس ښکلول او تندی ښکلول د یو عالم او د یو داسې انسان چې دغه مقامي د عزت او د احترام د لاسه د جایز دي خو په دې شرط چې دا سړی د دې د لاسه تکبر کې نه راځي دغه شان فتنه ورته نه جوړېږي او درېیم هغه دا نه غواړي خو د خلکو سره محبت دی د لاسه هغه تندی ښکلوي یا له لاس ښکلوي نو دا به جایز انشاءالله په هغې باندې هم دلایل شته په شریعت کې. دغه شان د مور پلار تندی ښکلول د مور پلار سر ښکلول د هغوی لاسونه ښکلول د هغوی قدمونه ښکلول خو په شرط دی چې هیئت سجدې یا د رکوع دا نه جوړېږي دا هم انشاءالله جایز دی. خو دا مولیان چې کوم دي دا کوم چې به د قبرونو سره ناست دي او د دوی خپې لاس تندي دا په یو حال کې هم ښکلول نه دي جایز په یو حال کې هم ښکلول نه دي جایز ځکه چې دا بدعتیان دي او لکه څنګه چې دا مشهوره وینا ده د سلفو من وقر صاحب بدعه فقد عان على هدم الاسلام څوک چې د بدعتي سړي عزت کوي نو د اسلام نړوي دا اسلام لګیا د اسلام ختموي ځکه چې د بدعتي عزت کې مطلب دی چې دی چې کوم کارونه کوي دا نوي نوي په اسلام کې دا صحیح دي هغه صحیح اسلام دې پرېښو هغه دې خراب کو د بدعتي انسان عزت به نه کوي احترام به نه کوي عزت او احترام کې مطلب دی چې لکه ته درته وایي چې ستا دا خبرې او ستا دا کارونه صحیح دي